أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سورة يهود في 39 نمبر آیت. 45 نمبر آیت نه اخوا تقریبا 15 آیاتونو کې د توپان د ختمېدو نه وروسته چې کوم واقعیات یې راشو د هغې ذکر دی، لیکن په دې اولنۍ آیات کې هغې واقعې ته اشاره ده چې کوم توپان په منځ کې راغله. د دې حاصل دا دی چې کله نوح علیه السلام د خپل زوی سره خبرې کولې د کنعان سره، او هغې ته یې دعوت ورکړ چې راشه زما سره کښتۍ کې کښېنه. هغه ورته ویې نه زه د غر سر ته خېږم. نوح علیه السلام ورته وویل چې نن ورځ هیڅ شی چاته پناه نه ورکوي بغیر د دې کښتۍ نه، بغیر د ایمان او د دې کښتۍ نه بغیر. چې الله په چا رحم وکړو هغه علاوه خبره د نور بچ کېدل په هېڅ ځای کې نشته، نه د غر په سر کې شته نه په کورونو کې شته. نو لا دې خبرو کې دوی روان وو چې یو توپان یو چپه رامنځته کړله، او دا توپان سره د کنعان یو چپه کې روان شو، لو کېدو. لا غرق شوی نه و، نوح علیه السلام پې سترګې لګېدې خو آواز نه ور رسېدو. نوح علیه السلام د خپل رب نه سوالونه شروع کړو، دعا یې شروع کړه، او رب ته یې سوال وکړه چې دا زما زوی دی او ستا وعده زما سره چې کومه وه هغه رښتونې ده، یعنې تر وعدې پابندي ده، موږ ته پته ده، په دې پوهېږم او ما سره دا وعده کړې وه چې ستا اهل و عیال به غرق کوم، هغه به د کښتۍ کې بچ کوم، او دا زما زوی دی. وانت احکم الحاکمین، ته غوره فیصله کوونکی یې، یعنې ستا فیصله مې اعتراض نشته، لیکن زما خیال داسې ده چې دا زما زوی دی. نوح علیه السلام د دې زوی د دې بېدینۍ نه خبر نه و. دې باندې د اکثرو علماو اتفاق دی چې دا د علم نه و چې دا زوی له کافر دی، او د کافرانو سره کله کله بیتي دي، ځکه د هغه پالیسي داسې منافقانه وه چې د هغه کفر معلومول کافي ګران و. او ځینې کارونه چې کوم مشکوک و، نو نوح علیه السلام په هغې باندې ښه ګمان کاوه چې کیدای شي د نیت به ښه لکه د کافرانو سره ناسته پاسه تګ راتګ، هغه خیال دا و چې کیدای شي دا به دعوت دپاره د متاثر کولو دپاره به داسې ښه رویه کافرانو سره ساتي. د دین خبر نه و چې دا کافر دی، او د غیب علم خو چاته یې نه، د وحي په ذریعه باندې ته هم ښودلی شوي نه و چې دا قطعي یقیني کافر دی. نو نوح علیه السلام سوال وکړه د خپل رب نه د ده بچ کېدلو، چونکې نوح علیه السلام ته علم نه و، او نوح علیه السلام د الله تعالی په فیصله باندې اعتراض هم نه و. نو وروسته د دغې ذکر دی چې نوح علیه السلام ته الله تعالی تنبیه ورکړله چې تا ته علم نشته، لیکن دا کس کافر دی، مسلمان نه دی، د باره کې سوال مه کوه. نو الله وی ونادا او आवाज وکړو نوح ربه، نوح علیه السلام خپل رب ته یعنی دعا یې شروع کړه. فقال نو ویل ربي رب زما ان ابني یقینا زما زوی من اهلي زما د اهل نه دی، یعنی زما د کور کس دی. وان وعدك الحق یقینا ستا وعده رښتونې ده، او وعده سبا مخکې دا وعده ذکر شوی چې اهل به بچ کېږي، دې عذاب کې به نه غرق کېږي. وانت احکم الحاکمین، او ته غوره فیصله کوونکی. نو دا اقرار شو د الله تعالی د فیصلې چې ستا فیصله صحیح ده، په فیصله مې اعتراض نشته. قال نو الله ویل یا نوح ای نوح علیه السلام انه لیس من اهلک، یقینا دا کنعان ستا د اهل نشمار نه دی، ځکه انه یقینا دا زوی ستا عمل غیر صالحین، دا عمل داسې عمل خاون و چې کم نیک عمل نه دا نیک عمل خاوند دا نو. انه عمل یقینا دا خاوند دا عمل غیر صالحین، داسې عمل چې هغه نیک نه، نو چې نیک عمل خاوند نو څه مطلب کافر او تا ته علم نشته. فلا تسألني، نو ته سوال مه کوه زمانه ما په هغه خبرو کې لیس لک به علم چې تا ته په هغې باندې پوره علم نه، یعنی د یو مشکوک کس چې هغه ایمان تا ته پوره واضح نه دی، د هغې باره کې زمانه سوال مه کوه چې ته یې بچ کړې، ځکه در بچ کولو قابل نه دی. انی اعظک، یقینا زه نصیحت کوم تا ته الله تکونه چې ته نشي من الجاهلین، د ناپوهیو نه، دا نصیحت. نو اصل کې دا جمله د نوح علیه السلام د بچ کېدلو دپاره ده چې تا زه بچ کوم د دې نه چې په جاهلانو کې شمار نشي، یعنې تعلیم در کوم، ترغیب در کوم چې په آینده کې چېرته خطا نشي. دې ځای کې پورې د نوح علیه السلام دعا او دغه شان کې د الله تعالی د هغې جواب ذکر شو.
د دې حاصل دا راوته چې نوح علیه السلام د خپل زوی علم نو او د هغې دپاره یې د بچ کېدلو سوال کړی و. الله تعالی ورته ویل چې ته نه پېژنې، ما ته پته ده دا یو کافر انسان دی، د بچ کېدلو قابل نه دی. د دې نه یو مسله دا معلومه شوله چې حسب او نسب او ورورولي صرف په دیندارۍ سره ثابتېږي، او چې کله یو انسان کافر وي، ګمراه وي، بېلاري، د هغه سره ورورولي پالل او د ورورولۍ نسبت ته کول دا ټیک عمل نه دی. دې باندې تفسیر معرف القرآن یو تفسیري مضمون لیکلی دی د دې آیات لاندې، چې د دې نه کوم مسایل معلومیږي، هغه مسایل په تفصیل سره نقل کړي دي. نو یو مسله دا معلومه شوله چې د نسب په اعتبار سره، د وطن په اعتبار سره، د ژبې په اعتبار سره، چې زمونږ ژبه یو ده، نسب هم یو دی، وطن هم یو دی، په دې بنیادونو باندې تنظیمونه او ورورولۍ قایمول دا غیر شرعي دي، دا اسلامي عقیده نه ده، او دا د نبی علیه السلام د سیاست خلاف دي. د نبی علیه السلام اصول داسې نه وو. یو دی دا مسله معلومه شوله چې دا عقیدې د جهالت دي او دا حرکتونه غیر شرعي دي. ځکه نوح علیه السلام د کنعان د نوح علیه السلام واقعي زوی دی، او الله تعالی ورته وایي ستا په اهل کې شمار نه دی، داسې به د خاندان د ورورولۍ خبرې نه کوي، داسې به نه وایي زما د اهل کس دی، د خپل خاندان نه مه شماره، د خپل خاندان کې شمار نه دی. او دا مضمون په یو حدیث کې داسې راغلی ده چې انما المؤمنون اخوة، مؤمنان ورونه دي. نو هغې نه معلومېږي چې ستا ورور څوک دی، ورورولي به د چا سره قایمي؟ هر هغه سړی چې د شریعت پابند دی ستا ورور دی، که د دنیا په کم ګوټ کې هم چې یو کومه ژبه هم چې وایي ستا ورور دی. او چې کوم د اسلام نه باغي دی او د اسلام دشمن دی، دا که هر څوک چې دی د هغې حوالې مور کوه او دا ستا ورور کېدی نه شي. ویل دې نه دا مسله واضح شوله. او دغه الفاظ د ابراهیم علیه السلام په خوله باندې هم جاری شو، چې کله د قوم حالات یې معلوم کړو نو او روانېده، نو ورته یې ویل ستاسو د عملونو نه زه بېزاره یم، تاسو نه زه بېزاره یم، یعنې تاسو سره مې هېڅ قسم ورورولي نشته. وایي دا مسله د دې ځای نه معلوم شوه. او په یو حدیث مبارک کې داسې چې لا حسب ولا نسب فی الاسلام، په اسلام کې د حسب او د نسب اعتبار نشته، اعتبار چې د دیندارۍ لره دی. لیکن دا یا ساته چې په دیني امورو کې د ګمراه خلکو سره، د کافرانو سره ورورولي ناجایز ده. د بدر د احد جنګونه هم په دې معنی ګواه دي چې اکثر دا د یو خاندان جنګونه خپل منځ کې وشول، د یو خاندان قریش، او په دې کې قریش مسلمانانو باقاعده په قریش کافرانو باندې د تور گزارۍ کولې. دې نه معلومیږي دا چې ورورولي په اسلامي کفارو سره زموږ ورورولي دا ثابت نه ده. لیکن دا په دینی امورو کې، دینی امور معنا دا ده چې په دنیاوي کارونو کې د دوی سره احسان مندي کول، دغه شان ده کې دوی سره اخلاق کول، دنیاوي معاملات سره ساتل، دې کې قباحت نشته. لیکن په دینی کارونو کې ورته ضرور نه وي. اب شرعي امور کې به د قطعا داخلي نه دین وي بهر ساتي. قال ربي نوح عليه السلام ربي ارب زما اني اعوذ بك يقينا ز پناه غواړم پتا سره ان اسالک چې بیا سوال وکم ستانه ما د حق خبرو ليس لي به علم چې نه زما د پاره باغې باندې علم. د سوال بیان کو ویل د خبرو نه د سوالونو بیا پناه غواړم چې زه په پویګم نو وی او سوال وکم. وای دا سوال بیان کو. تفسیر مال په قران ذکر کړی د چې دینه معلومه ده شو یو مسائل د اهم معلومی یو دا چې کم کار یقینی انجام خراب او حرام کاری. د حرام کار سوال د الله تعالی نه کول قطعی حرام دی او ناجایز دی. ځکه د کنعان ایمان مشکوک او چې مسلمان دی کنه دی. الله تعالی نوح علیه السلام له تنبیه ورکړه چې بیا د سوال ونه کړي. نوح علیه السلام وایي چې بس بیا د شکمن کاس باره کې د بچ کېدلو سوال نه کوي. نو دینه معلومه ده چې کم کار یقیني ناجایز دی، هغه باره کې سوال کول په طریقې اوله سره حرام شو. او دا مسله په صراحت سره هم معلومه شو چې د کم کس ایمان مشکوک دا ایمان باره کې ته یقیني نشي ویل مسلمان دی. ځینې خبرې خو د اسلام دی لکه څنګه چې د کنعان وي، لیکن شاته ډېر کارونه د کفر هم ثابت دي ایا مشکوک ګرځېدلي دي. داسې کس لپاره دعاګانې کول دا ناجایز دي او دا د ذکر ثابت شو. دا تفسیر معرف القرآن د دې آیت په وضاحت کې ذکر کړی دي چې کوم کس ایمان مشکوک دی او تاسو اندازه شته د هغې د حفاظت دپاره د بچ کېدلو ترقۍ دپاره به دعاګانې قطعا نه کړي. دا ناجایز دي. دا جمله چې کومه ده چې انی اعوذ بک ان اسالک ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، دا ګون آیات
دا د نوح علیه السلام عاجزي ذکر کیږي چې نوح علیه السلام څومره عاجز خوی کاو او تکبر غرور نه بالکل لري او پاک. دویم په کوم ځګنو کې چې معمولی تنبیه هم د الله طرف نه رااله دی به الله تعالی طرف ته څومره رجوع کوله. نو بده کې التجا د نوح علیه السلام او انکساری او عاجزي د نوح علیه السلام ذکر کیږي. نو دا آیات وایي هغه خلکو به دا وضاحت دا خلکو په مقابل کې مکمل رد هم کې دي چې کوم خلک وایي چې نوح علیه السلام نه غلطي وشو خپل زوی د بچ کېدل سوال یې وکړو الله تعالی ورته داسې مکوه نو بس بخنه وغوښتله چې دا ما جرم کړل خطا یې میکړل. نو دا د دې نه دغه نه ثابتېږي دا اصل کې غلطي ونه دا غلطي نه وه. مشکوک کس باره کې مخکې نه نوح علیه السلام ته داسې تنبیه هم نه راغلی خبر هم نه راغلی چې دا کس مشکوک دی ایمان یې صحیح نه دی او د مشکوک کس باره کې به سوال نه کوي داسې تنبیه نه راغلی. صرف دومره وه چې کم کسانو غرقېږي مجرمان دي د هغې باره کې به زما سره بحث نه کوي ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. کم کسان ظالمان دغه بغیر کیږي دغه باره کې زما سره بحث نه کوي دومره ویلې شي لیکن دا وضاحت نه شوه چې کم کس په کې شکمن دي هغه باره کې هم سوال نه کوي دا پکې نه و نو ګناه خو اړول نه شو. لیکن د انبیاء شان دسي چې په دومره معمولی کوتاهی باندې معمولی وندګي لغزش کم ته ویل کیږي. نوح علیه السلام دومره دردمن شو خپل انکساری وړاندې کړله الله تعالی ته مکمل التجا وکړله بخنه وغوښتله او په قیامت کې به د الله تعالی نه دومره زیات یریږي چې کله د سفارش مسله راشي نوح علیه السلام به دا خبر وړاندې کړي چې په دې ځکه کې زه خطا شوی وم او داسې مشکوک کس لپاره ما سوال کړی او چې دا بچ شي چې هغه کس مسلمان نه و ماته علم نه و اوس د دغې قصور په وجه باندې زه د الله مخې ته نشم ورتلی حیا راله راځي شرمېږم یریږم او زه سفارش نشم کولی. دا به حدیثو کې ثابت دی. د دې حاصل دا شو چې نوح علیه السلام ته علم نه و سوال یې کړی الله تعالی دې پوهه کړو چې داسې مه کوه دا مسلمان نه دی هغې نه بعد دا خو څه د ګناه خبره ونه لیکن د نوح علیه السلام شان دومره و چې په دې کار باندې بیا ډېر پښیمانه شو. د دې نه وروسته تفسیري کشاف او داسې ځینې نور تفسیرونه لیکلي دي چې نوح علیه السلام نه په دې ځګن کې د جهالت کار شوی او هغه نعوذ بالله هغه جهالت کار د بخښنې دپاره یې دا سوال وکړو. اصل کې دغه تفسیرونو دغه رایې نه ده چې نوح علیه السلام د دین نه جاهل او داسې معنی نه ده بلکې د دې مطلب داسې ده چې نوح علیه السلام د دې حالاتو نه خبر نه و چې زما زوی کافر دی د حالاتو نه خبر نه و دین باره کې نه لیکن تعبیر لږ غلط شوی دی مفهوم نه دی غلط نه دی ځکه موږ هم داسې وایو چې نوح علیه السلام د زوی باره کې صحیح علم نه لاره چې مسلمان دی که نه دی او هغوی هم داسې وایي چې نوح علیه السلام د زوی باره کې صحیح علم نه لارو ځکه سوال کړی لیکن موږ خبره په ادب او احترام سره کوو هغوی الفاظ لږ غونته کې غلط استعمال شوي دی چې جهالت ذکر کړی دی نو جهالت یو د دین د یو حالاتو دی حالاتو نه خبره کېدل او د دین نه خبر کېدل نوح علیه السلام د زوی د حالاتو نه خبر نه دا مفهوم دی نو لہذا دا الفاظو کې کمزوري شته لیکن مفهوم د هغوی غلط نه دی چې ګنې نوح علیه السلام د دین نه خبر نه د مسایلو نه خبر نه داسې نه ده بلکې د حالاتو سره ناشنا و چې د زوی د پوره حقیقت نه خبر نه و د غیب علم صرف الله ته انبیاو ته هم نه تر څو پورې چې د وحی په ذریعه باندې ښودلی شوي نه به هر حال باندې حاصل دا شو د نوح علیه السلام سوال په دې بنیاد باندې و چې زوی د کفر نه خبر نه و. نو نوح علیه السلام ویل ربي ای رب زما انی اعوذ بک زه پناه غواړم په تا سره ان اسألک چې سوال وکړم ستانه ما د هغه خبرو لیس لی به علم چې زما دپاره په هغې باندې پوره علم بیا نه وي نو دا سوال بیا په آینده وختونو کې د مشکوک کس دپاره نه کړو والا تغفر لی که ته بخښنه ونه کړې ما ته وترحمني او رحم را باندې ونه کړي اکم من الخاسرین زه به شم له تاوانیانو نه نو دا د نوح علیه السلام عاجزي و انکساري شو د جرم اعتراف نه دی د جرم سبب نه دی. قیل نو ویلی شو یا نوح احبط اے نوح علیہ السلام کوز شه د کشتۍ نه چا ویل نو قیل دا مجهول لفظ دی چې چا ویل داسې پته نه لګي ممکن ده چې الله تعالی برای راست نوح علیہ السلام ته ویلي او یا د فرشتې په ذریعه باندې د جواب را لېږلی دا دواړه احتمالونه پکې شته دا د قیله دی کې دواړه احتمالونه موجود دي. نوح علیہ السلام تفسیر طبری ذکر کړی دی چې تقریبا 6 میاشتې دا کشتۍ د اوبو په سر باندې ګرځېدله 6 میاشتې بعد چې کوم دی طوفان ختم شو اسمان باندې شولې ځمکې براخ کلي ښکته
او د محرم په 10 ورځ باندې دا کشته د جودي په غر باندې کېناستله او دا د سټیم معجزه مکه وجه شو ولا چکړې خاطر مکمل ختم شو د بو کې څخه ختم شو نوح علیہ السلام ته ویل چې وسته کشته نه کوش به سلام په سلامتی سره یعنی دا چې څومره سیلابونه او څومره ناشنا عذاب او آفات وریدل د دې ته مکمل محفوظ تا ته به هیڅ قسم مشکلات په دنیا کې ناراضي وبرکات علیک برکتونه وي بتا باندې یعنی ستا په مال کې ستا په رزق کې ستا په اولاد کې به مکمل برکت او د برکت معنا مخکې تر شوی ده نو هم بر مصیبتونو محفوظي هم بستا په هر څه کې برکتونه همي نو دا نوح علیہ السلام تعالی ډاډ او اطمینان ورکړ وعلى ممن معك او په هغه ډلو باندې چې کم ستا سره موجود دی به د کشته کې د نوح علیہ السلام سره څومره ډلې موجود وي جمع د امت ته امت درې ته ویل کېږي دا معنی دا شوه چې دا ډېرې ډلې وي ستا سره موجود وي حالانکه د نوح علیہ السلام سره زیات کسان د خپل خاندانو او لږ ونده کسانو سره نور او ټول مقدار زیات اتیاو ته رسېدو د دې نه بره نه تفسیر معرفت قرآن وایي چې دا دته چې د ویل شوی دی ډېر امتونه او ډېر ډلې ته ویل شوي دي دا به اعتبار در روانې زمانې چې بر روانه زمانه کې بر دغه اتیاو کسانو نه ډېر امتونه او ډېر ډلې به جوړیږي او ډېر نسبونه او قومونه به جوړیږي نو دته د امتونه او د ډېر په اعتبار د راتلونکي حالات باندې ویل شوی دي چې بر روانو حالاتو کې به دا ډېر غټ خلک جوړیږي بیا د دې نورسته سوال دا جوړیږي چې الله تعالی نوح علیہ السلام ته وایي چې بتا باندې هم سلامتیا او برکتونه دي او په هغه خلکو باندې هم دي چې کم پر روانو وختونو کې ساس په اولادو کې روان دي ساس په اولاد کې څومره خلک روان دي باقي باندې به هم سلامتیا هم برکتونه دي د دې معنی د څه شول نو سوال دا چې پر روانو وختونو کې خو کافران هم را پیدا کیږي د دین دشمنان هم را پیدا کیږي لکه څنګه چې پیدا شوی دنیا ته ټاکه نو باقي باندې بیا برکتونه او سلامتیا کم ځای نه رااله او دا څه مطلب شو نو په دې دویمه جمله کې چې و امم سنمتعهم او ډېر ډلې دي چې موږ پیدا ورکو هغوی ته ثم يمسهم منا عذاب الیم کې دا غي جواب ذکر شو د دې حاصل دا دي چې د الله تعالی سلامتی او برکتونه بدغه قومونو د نوح علیہ السلام سره کوم ملګری به د کشته کې موجودو دا غي په اولاد باندې د قیامت پورې دي لیکن چې کم کافران دي نو کافرانو د لپاره دغه برکات او سلامتیا د لږ وخت لپاره دي معمولی ژوند لپاره دي او د مؤمنانو لپاره مستقیل د قیامت کې هم دي په برزخ کې هم دي په دنیا کې هم دي او دغه شان د کافرانو لپاره دغه برکتونه او سلامتیا عارضی لږ وخت پورې دي بیان نه دي نو دغه چې کله بیان نه بیا الله تعالی وایي ثم يمسهم بیا برسیږي دوی ته من زمانه طرفنا عذاب الیم عذاب دردناک چې دغه ټیم کله پوره شي دغه لږ ټیم نو یا په دنیا کې اګه دنیا کې نه د مرګ نورسه په قبر کې او په آخرت کې به د عذاب او ایمانی نازلېږي نو مطلب دا شو چې دغه برکتونه او سلامتیا د نوح علیہ السلام په اولاد باندې د کافرانو باندې هم د خود لږ وخت ته پورې ده ډېر وخت پورې نه تلک من انباء الغیب دا واقعیا د خبرونو د غیبونه وا دا واقعیا وس کوم د نوح علیہ السلام واقعیا ذکر شو دا دلیل جوړیږي د نبی علیہ السلام پیغمبرای باندې چې نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر دی څنګه جوړیږي دا واقعیا د دې جوړیږي چې نوح علیہ السلام واقعیا نه نبی علیہ السلام ته ازدا نبی علیہ السلام تعلیم ابته نه و چې تاریخي لوستلې او نه عربو کې دا قصه چاته معلومه و ځکه عرب خلک هم تاریخدان خلک نه د نوح علیہ السلام چې کوم قوم عرب دوی په تاریخ باندې نه پوهېدل انپړ خلک د نبی علیہ السلام کوم خلق چې امت د نبی علیہ السلام په زمانه کې د عرب چې کوم قریش خاص کر عرب خلق د انپړ خلکو زیاتره او تاریخ سره د آسماني کتابونو سره هیڅ تعلق نه بدی نه پوهېدل اگر چې په بهر دنیا کې تاریخ دانان خلک موجودو تعلیم یافته خلک موجودو هغه ته نوح علیہ السلام واقع ازدا وا مکه من ویل چې د نوح علیہ السلام قصه د هند چې کوم تاریخونه دی باغې کې موجوده ده او دا څنګه نه کې کوم تاریخونه د قران نه وړاندې خبره کوي هغه کې هم موجوده ده او ځینې یورپی تاریخونو کې هم دا واقعیا موجوده ده د نوح علیہ السلام ده نو په بهر دنیا کې موجوده و لیکن په عربو کې د دې واقعي هیڅ وجود نه اچا ته نه معلومه او نبی علیہ السلام بهر سفر هم نه وی کړی دغه قوم چې کوم دی هم تعلیم او تاریخ د پاره بهر سفر نه وی کړی نو معلومه کې دا واقعیا د ذکر کې اچا ته ځنه
او چې ځنه او نبی رسول الله د ټیک ټاک دا قصه بیان کړله نو معلومیږي دا چې بل ذریعہ خو د معلومول شته نه د وحی په ذریعہ باندې پته ولګیدا او وحی چې چاته کیږي نو پیغمبري دا واقعیت دلیل شو د نبی رسول الله پیغمبري باندې نو د تصدیق د رسالت ویل کیږي نو الله وی تلک من انباء الغیب دا واقعیا د خبرونو د غیب نو تصدیق د رسالت شو نوحیها الیک جمنګ وحی وکړه تا ته پیغمبره ما كنت نبی تو تعلم حاج په دې په دې باندې ان تو ولا قومک نه قوم استا ځکه نه تعلیم تو نه تاریخ دانو من قبل هذا مخیر دین لیکن دین اورست خبر دا چې قوم ته خدا واقع بیان شوله قوم بدی پوه شو د تعلیم ته نه دی بهر سفر نه دی کړي قصه کم ځکه نه لاله د وحی په ذریعہ باندې لاله لیکن بیا قوم هم دشمنی کوله دشمنی جاری ساتله نو بده کې بیا نبی علیہ السلام ته تسری ده چې فاصبر صبر کوه څنګه نوح علیہ السلام نه نیم سو کال صبر کړی دی او پوره زر کال د کړهونو نډک تر کړی دی دغه ست هم صبر کوه د مخ نوح علیہ السلام غوند کې ان العاقبه للمتقین یقینا اخرنه انجام د پرهیزګارانو د پاره اخر کې فتح او غلبه نه کارو ته ملاويږي او اگر چې په اول سر کې په دنیا کې لږ وخت لپاره کفارو لپاره فاسقان لپاره هم ډېری غلبي لیکن اخرنه انجام د پرهیزګارانو لکه څنګه نوح علیہ السلام ته باخر کې فتح ملاوي شولا او ټول قوم کافر قوم هلاک شو